Bismillahirrahmanirrahim. The Class 5 General Science Khyber Pakhtunkhwa Textbook Board Peshawar. Chapter number 2 Microorganisms munga shuru kadiyo. Nan zamunga topic de spread of infectious diseases and transmission to humans. Saida spread of infectious diseases and transmission to humans. Infection disease spread کیږي څنګه یعنی خوريږي څنګه and transmission to humans او دا انسانانو ته منتقل کیږي څنګه. راځي چې شروع کو. The 5 main ways for the transmission of infectious diseases are air, water, food, animals and direct contact. وی پنځه چې کوم مین وجوهات دي لارې دي د ترانسمیشن انفیکشن ډیزیزز د ترانسمیشن هغه کم دي ایر واټر فود انیملز اینڈ ډایرکټ کانټیکټ. صحیح ده. نو چې کوم موږ سره انفیکشیس ډیزیزز دي دا موږ سره انفیکشیس ډیزیزز دي موږ سره کومه ټولو کې اول خدا مونږه په دې باندې کې ځان پوه کړو چې انفیکشن ډیزیز څه ته وایي. هغه بیماریانې کوم چې پیلاویږي. صحیح ده. مطلب د یو جاندار نه بل جاندار ته لګي منتقل کیږي. کومې بیماریانې هغې ته مونږه څه وایو انفیکشیس ډیزیز ورته وایو. اوس دا انفیکشیس ډیزیز چې کوم دی دا 5 طریقو سره ترانسمیټ کیږي د دې سپریډ کیږي دا یو نه بل ته منتقل کیږي. هغه 5 چې کوم مین چې کوم دغه دی وجوهات دي هغه کم دي. یو د ایر یعنی د هوا په ذریعه منطقې دا منتقل کیږي یو جاندار نه بل ته. بل بیا د واټر د اوبو په ذریعه منطقې. بل بیا د خوراک فود. بل بیا دی انیمل او بل دی ډایرکټ کانټیکټ. ډایرکټ کانټیکټ د 5 طریقو منطقې انفیکشیس ډیزیز چې کوم دی هغه پیلاویږي یا د هغې ترانسمیشن ټو هیومنز کیږي. اوس به یو چې کوم د هغه به موږ تفصیل سره وایو چې څنګه کیږي. نو ټولو کې اول د هوا په ذریعه منطقې څنګه سپریډ کیږي د انفیکشن بیماریانې ایربورن ډیزیزز. ایربورن ډیزیزز څه مطلب یعنی هغه بیماریانې کوم چې د هوا په ذریعه منطقې منتقل کیږي سپریډ کیږي. سوي when a patient of any particular infection disease coughs, sneezes or talk, then some viruses and bacteria are released out of his mouth and dispersed in the air. صحیح ده. کله د یو انفیکشن ډیزیز یو مریض انفیکشن ډیزیز پیشنټ چې کوم وي دی چې کله څه چلو کی دی چې کله ټوخي وکړي یعنی کف وکړي سنیز ټوشي وکړي چینک یا خبرې چې دی کی. صحیح ده. کله چې د انفیکشن ډیزیز یو مریض یو پیشنټ کف وکړي یا سنیز وکړي یا خبرې کی نو دغه دوران څه چل کیږي چې څه وایرس او یا بیکټیریا هغه د خولې په ذریعه منطقې بار هوا ته منتقل شي. څه چلو شي بار هوا ته هغه منتقل شي. یعنی کله چې د ټوخي کی صحیح ده یا ټوشي کی یا دغه کی چا سره خبرې کی بل کس سره نو د هغه انفیکشن ډیزیز چې کوم د ته بیماری چې کومي د هغې وایرسز یا بیکټیریا د خولې په ذریعه منطقې بار هوا ته منتقل شي. صحیح شو. کله چې هوا ته منتقل شي دغه وایرس یا بیکټیریا نو بیا به څه چل کیږي when a healthy person breathes in this air
these pathogens enter his body and he becomes sick. Such infectious diseases are called airborne diseases. For example, COVID-19, flu and tuberculosis. اوس کله چې دغه وایرس یا بکټریا هغه هوا ته ډسپرس شي، هوا ته هغه منتقل شي، صحیح ده؟ باروس هوا کې سی چلو شلل، دغه وایرس او دغه بکټریا خوره شلله. اوس که بل یو هیلدي یا صحتمند کس چې کوم وي هغه اوس سی چلو کی دغه هوا کې هغه ساه اخلي، نو دغه د وایرس او بکټریا چې کوم دي هغه خو هوا کې شامل شوي دي، اوس صحیح ده، منتقل شوي دي. نو کله چې یو هیلدي پرسن بیا په هغه هوا کې ساه اخلي، نو دغه وایرس او بکټریا هغه انسان ته منتقل شي، صحیح ده. کم پیتوجنز چې کوم وي هغه سی چلو شي، هغه دغه د هیلدي پرسن جسم ته دننه لاړ شي د ساه په ذریعه باندې کې. پیتوجنز مونږ ویل وو کم یو څه ته وایي پیتوجنز، ګورئ دا مونږ پیدا سي شاتني دغې کې مونږ ویلو لیکچر کې پیتوجنز کم یو هغه مایکرو ارګانیزمز دي کم چې ډیزیزز کاز کوي، د چا د وجې نه چې بیماریانې جوړیږي هغې ته څه وایي پیتوجنز، صحیح ده. نو دغه پیتوجنز چې کوم دي دا بیا هیلدي هیومن چې کوم وي هغې ته منتقل شي د هوا په ذریعه باندې کې، صحیح ده که نه. انفیکشن ډیزیز مریض سی چلو کی هغه چې کله کف کی یا سنیز کی یا ټاک کی، نو د هغه وایرس بکټریا یا پیتوجنز چې کوم دي هغه بار هوا ته منتقل شي، بیا چې یو صحتمند کس هغه ځای کې ساه اخلي، نو هغه هوا ته چې کوم پیتوجنز یا وایرس بکټریا منتقل شوي هغه سی چلو شي د ساه په ذریعه باندې کې دغه صحتمند کس ته منتقل شي او هغه لسی چلو کې بیا بیماره کی. نو داسته بیماریانو ته کوم چې د هوا په ذریعه باندې کې منتقل کیږي یو نه بل ته، هغې ته مونږ څه وایو؟ هغې ته مونږ وایو ایربورن ډیزیزز. او د دې مثال څه دی؟ یعنی کمی بیماریانې دي چې هغه ایربورن ډیزیزز دي یا د هوا په ذریعه باندې کې منتقل کیږي. نو یو دی مونږ سره کووډ-19، فلو او دغه شانتي کې ټي بي، دا مونږ سره چې کوم بیماریانې دي دا ایربورن بیماریانې دي، یعنی د هوا په ذریعه باندې کې ټرانسمیټ کیږي یو انسان نه بل انسان ته. دویم چې بیا کوم وجه ده د انفیکشن بیماری د خورېدو د سپریډ کېدو هغه څه شیز دی موږ سره؟ هغه دی واټر بورن ډیزیزز. اوس واټر بورن ډیزیزز کم دي؟ The pathogens of some diseases are transmitted through water. Such diseases occurs when someone uses polluted water for drinking or in cooking. Diarrhea, typhoid, some diseases of eyes and skins are waterborne diseases. صحیح ده؟ اوس دغه بیماریانې کوم چې د اوبو په ذریعه باندې کې پیلاویږي هغې ته مونږ څه وایو؟ هغې ته مونږ وایو واټربورن ډیزیزز. اوس دا بیماری څنګه خورېږي؟ صحیح ده؟ یعنی دا زیات تر چې کوم پلوټډ واټر زی، پلوټډ واټر یې ګنده اوبه د هغې د وجې نه دا واټربورن ډیزیزز سپریډ کیږي. څنګه دغه کیږي؟ ګورئ پلوټډ واټرز کې دننه څه شي ځي؟ پیتوجنز ځي. پیتوجنز مونږه لوستي وو. پیتوجن څه ته وي؟ هغه مایکرو ارګانیزمز کوم چې بیماریانې جوړي، د چا د وجې نه چې بیماری پیدا کیږي هغې ته مونږ څه وایو؟ پیتوجنز. نو په دغه ګنده اوبو کې څه چلي؟ د کې پیتوجنز موجود وي. اوس دغه پلوټډ واټر چې کله یوز کو استعمال کو مونږه، نو څه چلو شي چې دغه پیتوجن زمونږه باډۍ ته انټر شي، هیومن باډي ته
انټر شي. نو چې کله پیتوجنز هیومن باډي ته انټر شلل نو دی به څه چلو شي، دی به بیمار شي، د کې به بیماري خوره شي، جوړه به شي. صحیح ده. اوس اوبه چې کومې دي هغه مختلف طریقو سره هیومن باډي ته هغه انټر کیدی شي. یعنی هغه که مونږ وڅښو نو بیا زمونږ جسم ته دننه شللې، که هغه مونږ په کوکینګ کې استعمال کو بیا هم زمونږ په دغه کې جسم ته دننه شللې، یا که ورسره مونږ مخ وغیره دا ووینځو، لاسونه ماسونه ووینځو ورسره، یا ورسره مخ ووینځو، نو هغې د وجې نه هم دغه پیتوجنز به زمونږ جسم ته دننه شي او دغه بیماریانې به مونږ ته جوړې شي. اوس دې نه چې کومې بیماریانې پیدا کېږي هغه کمې دي. ډایریا دغه د وجې نه پیدا کېږي، ټایفاید شه، صحیح ده، یا د سترګو ډېرې بیماریانې دي، یا د سکینز ډېرې بیماریانې دي. دا څه شیز دي؟ دا واټر بون ډیزیز دي. یعنی دا هغه بیماریانې دي کوم چې د اوبو په ذریعه باندې کې جسم ته دننه کېږي او بیا بیماري جوړه شي. دریم موږ سره دی فوډ بون ډیزیز. foodborne diseases. foodborne diseases څه مطلب؟ یعنی هغه بیماریانې کوم چې د خوراک د وجې نه سپریډ کېږي، منتقل کېږي. Pathogens of some diseases are present in contaminated food. On eating such type of food, these pathogens enter human body and cause diseases, that is cholera, hepatitis, typhoid, etc. صحیح ده. اوس چې کوم سره ګنده خوراکي یا څښا خوراکي کنټامینیټډ فوډ چې موږ سره کوم وي، صحیح ده، خراب شوی خوراک چې کوم وي، په دغه کې څه شي ځي؟ په دې کې پیتوجنز موجود وي، پیتوجنز پکې موجود وي. اوس دغه کنټامینیټډ فوډ چې کله هیومنز استعمال کړله نو دته به څه چلو شي؟ دغه خوراک د وجې نه به دته پیتوجنز انټر شي. پوه شوئ که نه؟ یعنی خراب شوی خوراک چې هغې کې به څه چلي؟ هغې کې به پیتوجنز موجود وي. کله چې موږ هغه خوراک وخورو نو هغه پیتوجنز چې کوم دي، هغه وایرس یا بکټریا چې کومه ده، هغه جراثیم، هغه به څه چلو شي؟ هغه به زمونږ جسم ته دننه شي. نو چې کله یو ځل زمونږ جسم ته پیتوجنز دننه شلل نو مطلب څه دی؟ چې اوس به مونږ بیماره کېږو، مونږ ته به بیماري کېږي. صحیح ده که نه؟ نو د دې مثالونه کم دي؟ کم یو بیماریانې دي چې هغه فوډ بون دي؟ کلورا شلل، هیپاټایټس شه، صحیح ده، دغه شانته کې ټایفاید شه، او نورې هم ډېرې بیماریانې دي کوم چې فوډ بون ډیزیزز دي. یعنی داسته بیماریانې کوم چې د خوراک د وجې نه منتقل کېږي. فورت دی موږ سره animal borne diseases. animal borne disease. بس animal borne diseases څه مطلب دی؟ یعنی هغه بیماریانې کوم چې د انیمل د وجې نه څه چل کېږي؟ سپریډ کېږي، خورېږي، ټرانسمیټ کېږي انسان ته. اوس د انیمل د وجې نه څنګه بیماریانې موږ ته خورېږي؟ راځئ چې وګورو. Some animals also transmit pathogens from one human to the others. For example, when mosquito bites and suck blood of a patient of malaria or dengue, it takes pathogen from patient. When it bites a healthy person, it transmits those pathogens into them.
صحیح ده سوي وی چې څه جانوران داسته دي چې هغه څه چل کی بیماریانې خوري څنګه خوري. اوس مثال کې تاسو یو ماسکیټو واخلئ، مچر، ماشه. صحیح ده. اوس دا یو ماشه ده، دا راغلله او یو پیشنټ دی، مثال کې د ملیریا پیشنټ دی، هغه بایټ که سټینګ یې که چکې پې ولګو، ټکې وله ورکړه. د ماسکیټو سی چلو که چې دغه د پیشنټ چې کوم وینه وه هغه یې سک کړله، بلډ یې ورله سی چلو که سک که. اوس د ده په دې بلډ کې به څه شیز موجود وي؟ د ده په دې بلډس کې به پیتوجن موجود وي. صحیح ده که نه؟ نو د ماسکیټو بلډ سکولو ټیم کې څه چلو که چې دا پیتوجنس چې کوم دي، کوم جراثیم چې کوم دي، هغه هم څه وشلل؟ د ماسکیټو ته منتقل شلل. اوس دغه ماسکیټو راغی او بل یو هیلدي پرسن دی، صحتمند کس دی، هغه سټینګ که بایټ یې که. صحیح ده. نو اوس دغه ماسکیټو ته چې کوم پیتوجنز دته منتقل شوي وو هغه چا ته منتقل شلل؟ هغه د هیلدي مین ته پرسن ته منتقل شلل. صحیح ده که نه؟ نو پیتوجنز چې کله هیلدي پرسن ته منتقل شي نو څه چل به وشي؟ بیا دی به بیا بیمار شي، دته به هم دغه بیماري ولګي کوم چې پیتوجنز دته منتقل شوي. صحیح ده. نو داسته د انیمل نه د وجې نه بیماریانې خورېږي. تاسو ته ما د ماسکیټو مثال راکړه، دغه شانتې کې ډېر نور هم انیملز دي چې د هغې د وجې نه بیماریانې چې کومې دي هغه سپریډ کېږي، ټرانسمیټ کېږي. ښه، دې نه بعد موږ سره د ټرانسمیشن آف ډیزیزز تھرو ډایرکټ کانټیکټ. صحیح ده. اوس ډایرکټ کانټیکټ د وجې نه هم بیماریانې خورېږي. ډایرکټ کانټیکټ مطلب څه دی؟ لاس دې ورسره میلاو که، خوا کې ورسره کېناستللې، غاړه دې ورسره میلاوه کړله وغیره وغیره، دې ته څه وایي؟ دې ته ډایرکټ کانټیکټ وایي. Some diseases are transmitted by shaking hands or by touching articles used by the patient. COVID-19, flu and hepatitis are examples of such diseases. صحیح ده که نه؟ اوس ډېرې بیماریانې کومې دي که نه هغه څه چل کېږي؟ ډایرکټ کانټیکټ د وجې نه هغه دغه کېږي، یو انسان نه بل انسان ته منتقل کېږي. څنګه؟ تا هغه سره لاس میلاو که نو د هغه چې کوم هغه جراثیم دي، پیتوجنز دي، هغه به تا ته منتقل شي. یا تا د هغه استعمال کړی شیزونه تا استعمال کړل، یعنی د هغه کپړې شللې، صحیح شلله، کپړې شللې یا برتن شو، دغه شانتې کې نور ډېر شیزونه د هغه مریض که تا استعمال کړل نو تا ته به څه چل وشي؟ ډایرکټ کانټیکټ د وجې نه به هغه ډیزیز تا ته هم وشي. صحیح ده. او مثالونه د دې دي. اوس فلو، دغه د فلو شلله، فلو هم ډایرکټ کانټیکټ سره پیلاویږي. دغه شانته کې کووډ-19 شو، دا هم ډایرکټ کانټیکټ سره پیلاویږي. هیپاټایټس شو. نو دغه چې کومې بیماریانې دي د ډایرکټ کانټیکټ د وجې نه منتقل کېږي یو هیومن نه بل ته. صحیح ده. ښه، نو دا زموږ چې کوم ټاپک و، سپریډ آف انفیکشن ډیزیز اینډ ټرانسمیشن ټو هیومنز، دا بس کمپلیټ شو. بل لیکچر کې به موږ یوزفل رول آف مایکرو ارګانیزم ان ایوری ډے لایف، یعنی د مایکرو ارګانیزم څه اهم یا ښه کردار دی زموږ په زندګۍ کې، دا به کوو او چپټر به ختم شي. صحیح ده. نو بل لیکچر کې به چپټر ختم کو. اوس دپاره دغه کافي دی. لیکچر الریډي ډېر لینتي شو. دې کې څه قسم مسلې نو تاسو موږ ته کمنټ کولی شئ.
ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او خپل ملګرو سره او کلاسمیټ سره چینل ضرور شیر کړئ. تھینک یو.